افغانستان کې اوس افغانستان ګورنمنټ امارات اسلامي وعده کړې تاسو له موږ ځمکه درکوو اوس پورې ورته ځمکه نه ده میلاو نو څوک لاړ شي یو څه لاړ شي هلته به خیمو اوسېږي خبر ټولو ټول کې چې پښتونخوا نه هغه لاس ته وړي خبر ټول طالبان نور کې ګاډي درکوو دا درکوو سپورټ درکوو هېڅ هم نشته هسې د خولې خبرې دي دوه کالو کې تا له ځمکه مېلاوي یو پرچې تا له درکړې چې دا به ستاسو حواله شوه یا اني هوار سره هغه په خپل لینګویج کوئ هېڅ هم نه مېلاوي دوه کاله به د لیډرشپ ته هېڅ هم نه مېلاوي سټوډنټ لپاره د انټیریور منسټري اپروول یې بند کړي دي سټډي ویزاز شپږ میاشتې کېږي او په دغه ریکوایرمنټ ډېر ټاپ دی سټوډنټ په ریکوایرمنټ چې کله برابر شي هغه ریکوایرمنټ بیا ویزا شپږ ورته میاشتې نه شو کېږي او په پیسو باندې دا ویزې ورکول کېږي ولې سټوډنټس شپېته اویا زره روپۍ د کوم نه راوړي تاسو د ګورنمنټ اف پاکستان چې کوم خپل فیس ته $9 دی او شپېته زره روپۍ خلک ته ډیمانډ کوي تله به زه ویزا اپروቭ کړم دا سټوډنټان زموږ خپل فیس نشي برابرولی دغسې ډېرې مسلې دي زموږ مشران راغلي دي ځکه وزیر پریس کانفرنس کړی دی د هغوی څه نتیجه په داسې ورځو کې رانغله موږ په لاس 45 ایرز نه په پاکستان کې ژوند کوو او تر اوسه پورې کله تاسو ونه لیدل او د ریکارډ دا نشته چې موږ کله پریس کانفرنس کړی یا موږ کله احتجاج کړی زموږ دا مشرانو ته معلومه ده چې زموږ څه دا مسایل روان دي ولې هغوی غږ نه پورته کوي موږ دې ته دلته مجبوره شو چې دلته پریس کانفرنس ته زه راځم او زه درته پریس کلب کوم نو آیا زما مشران په دې نه دي خبر چې موږ ته ډیډ لاین اعلان دی آیا زما امبیسډر ته را نه ده معلومه آیا یونایټډ نیشن ته را نه ده معلومه آیا د پاکستان ماشوم ته دا معلومه ده نن سبا د سوشل میډیا دور دی په هر ماشوم په ګلۍ کې اواز کوي چې ماجره کله به ځي آیا د زما مشر په دې ولې سترګې پټوي نو زه نن دې ته مجبوره یم زما مشر ته هر څه خبر دی زه دې ته راغلی یم چې زه خپل رایټ په خپله وغواړم نه زما مشر یې وغواړم ونه منلی شوه نو راتلونکي له عمل به څه کار ګوره د پاکستان لاس کې د هر ملک خپل قانون دا خپل لاس کې موږ یو ریکویسټ کوو امید لره چې زموږ ریکویسټ رنګ راوړي ګوره که زه په ایجوکیشن سیکټر کې خبره وکړم زه د ماسټر پبلک هیلث سکالر یم ما خپله په کیو آر کارډ په څو ټیټ ایډمیشن اخیستی دی ما چې کله ایډمیشن اخیستو د پاکستان ګورنمنټ ما ته دا پالیسي نه وه راکړې چې تا به زه په 3rd سیمسټر کې ډراپ کوم زه به تا لېږم ما چې کله ایجوکیشن سټارټ کړو نو زما دا هوپس دي زما دا امیدونه دي چې زه به خپل ایجوکیشن سر ته رسوم خو چې د پاکستان ګورنمنټ ما ته په مینس کې ډراپ کړی دا زما د هیومن رایټس سره هم خلاف دي دا زما د هر رایټ مخالف دي ځکه چې زه په کوټه سیټ په میرټ باندې راځم او په 1000 افغانس کې یو سیټ راځي نو زه چې په دې ایډمیشن کوم او دا ما شړي نو دا زما سره ښه پوره بھرپور زیاتې کړي خپل غږ پورته کوم نور باقي موږ زور د چا سره نشو کولی که موږ احتجاج هم وکړو احتجاج د دې شي حل نه دی ځکه یو ریکویسټ باندې ډېر څه کېدلی شي زموږ دا ځان امید هم شته چې انشاءالله څرنګ به راوړو ورکړل شوی دی نو موږ د دې غوښتنه کوو د دې دا معنا نه ده چې خدای مه کړه ته موږ ته عزیز نه یې نو ګیله مه کوئ داسې